أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف مكية. سورة يوسف مكي سورة دا سورة يوسف شروع شو او دا دلته په قرآن کې 12 نمبر سورت ده او په نزول کې چې د اسمان نه نازلېدل دا 50 نمبر سورت ده د سورۃ هود نه وروسته نازل شوی دی. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه څلور خبرې دي او دغه څلور خبرې مخکې به سورۃ هود کې هم تیری شوي دا غي عنوان هم لکه دلته کې دغه عنوان لکه په وضاحت سره دی. هغه څلور خبرې دا دي سورۃ یوسف چې کوم دی مرکزی مضمون او مرکزی دعوی چې کوم دي هغه دا دي. یو په دې سورت کې دا مسله ثابتېږي په وضاحت سره چې په غیب باندې صرف الله تعالی پوهیږي، د الله تعالی نه بغیر به هیڅ څوک هم نه پوهیږي، که دا پیغمبران دي که فرشتي دي هیڅ څوک به هم نه پوهیږي په غیب باندې. دویم دا مسله په دې کې ذکر کیږي چې د ټول کائنات متصرف او اختیارمن صرف الله تعالی دی او د الله نه بغیر اچا سره د دې تصرف اختیار نشته. د اسبابونه بغیر ما فوق الاسباب د دې اختیارات صرف د الله تعالی سره د بل چا سره نشته. دا دو مضمونونه چې کوم دي په سورۃ یوسف کې به د 11 نمبر رکوع پورې مسلسل غبرګ چلیږي. د دوه مضمونونه د دې نه وروسته به دا مسله ثابتېږي چې د عبادت لایق صرف الله تعالی دی، بل څوک نه دی. او دا مسله به ثابتېږي چې نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر دی، تصدیق د رسالت بکیږي چې د نبی علیہ السلام پیغمبري واقعي ثابته پیغمبري ده. د څلور مضمونونه د سورۃ یوسف مرکزی عنوان شو. د دې سورۃ د مرکزی مخکینی سورۃ یعنی سورۃ هود سره مناسبت څه دی؟ مخکې موږ دا خبره کړې و چې مناسبت ربط دا کنایه د دې خبرې نه چې مخکې موږ دا ویلو چې کله څوک یو خبره کوي او دا کس عقلمن او خيار کس نو دا خبره د سې روانه جاری خبره او د اول سر او د واقع د قصې اول سر اخر سر په یو انداز باندې رواني. چې کله کس ګډوډ کسي خبره صحیح نشي کولای، دماغي کمزوري، نو هغه د څه کوي چې یو قصه راوالي هغه د کټ شي منځ کې بدر راوالي هغه د کټ شي منځ کې بدر راوالي نه په خبره څه کويږي او نغې نه دا معلومیږي چې دا کس او خيار کس نه دی. قرآن چونکې د الله تعالی کتاب دی، لوی کتاب دی، الله تعالی ډېر لوی ذات دی، د لوی قدرتونو د لوی علم خاوند دی، نو کې دین شي د الله تعالی کتاب د څه به ترتیب راشي چې یو سورت د بل سره مناسبت نه دی، یو آیت د بل سره مناسبت نه دی، څه کې دې سری بدنش چونکې دا کلام الهی دی، د انساني خبرو په انداز باندې نه دی، نو بده وجه پویدل په هم لګونته کې بدل مشکل دی. د سورۃ یوسف د مخکینی سورۃ د سورۃ هود سره مناسبت دسی دی. مکه سورۃ یوسف کې سورۃ هود کې دا مسله ذکر شوله چې د عبادت لایق صرف الله تعالی دی، بل څوک دی نشي. دغه مسله په سورۃ یوسف کې په وضاحت سره ذکر شو، په تاکید سره ذکر شو چې کله یوسف علی السلام جیل ته لاړ او بجر کې هغه سره نور ملګری قید تراله جیل تراله، هغه ملګری خوب ولیدو، دوی رااله یوسف علی السلام ته وایي چې مونږ ته خوب تعبیر پکار دی. یوسف علی السلام ورته وایي تعبیر به بیانوم د خبره ورسته کوي، اول خپل عقیده صحیح کی، تاسو د الله تعالی نه بغیر د نور خدایانو عبادت کوئ، دا کار تاسو غلط دی، الله نه بغیر هیڅ څوک د بندګۍ مستحق نشته، دا خبره ضروری ده. اول توحید زده کوي، هغه نه بعد تعبیر وخیم، نو هغه نه بعد یوسف علی السلام دغه خبرونو تعبیر نو ورسته وستل، اول ته توحید دعوت ورک. نو یو مناسبت دا چې د مخکینی دعوی زیات تاکید او وضاحت راغی. دویمه دا ده چې په سورۃ هود کې د مختلفو پیغمبرانو ذکر راغی او هغه ټول واقعیات ثابت کړل چې پیغمبران فرشتي هیڅ څوک هم د غیب علم نه لري، د کائنات تصرف سره نشته. اوس دغه مساله په سورۃ یوسف کې نور په وضاحت سره ذکر کیږي په دې انداز باندې چې یو داسې پیغمبر بحث را روان دی چې په خپل پیغمبر دی، پلار پیغمبر دی، زوی پیغمبر دی، یو لوی ذات لوی پیغمبر دی، لوی هستی ده،
او په دې باندې مختلف درانه احوال راځي، زوی ورکیږي، خرسیږي، کوئی ته غرزول کېږي، د مرګ منصوبې ورته کېږي، لیکن دا پیغمبر د حالاتونه نه دی خبر، چې غیبونه نه دی خبر چې په ده باندې څه تېرېږي، او د اخیره وخته به هغه په غم کې غمجن دی، دا علم ته هم نشته ژوندی دی که ژوندی نه دی، دا پته ته هم نشته. نو چې کله یعقوب علیه السلام دومره لویه هستي په غیب باندې نه پوهېږي، نو بل څوک په غیب باندې پوه شي. نو ګویا چې د مخکیني مضمون نور په وضاحت او صراحت سره ذکر شو، دا د مخکینی سورت سره رابطه مناسبت شو. د سورت یوسف شان نزول باره کې دوه قسم اقوال مختلف دي، مشهور دي. یو قول دا دی چې د مکې مشرکان رالو او د یهودیانو د عالمانو نه تپوس وکړو چې تاسو عالمان به تورات او به انجیل تاسو پوهیږئ، موږ ته د دین په باره کې داسې مسایل راوښایي، داسې سوالات راوښایي چې موږ ورشو په نبي علیه السلام باندې سوالونه وکړو چې دی حل کولی شي که نه شي حل کولی، دی وایي زه پیغمبر یم چې حل کولی شي که نه شي حل کولی. یهودیانو ته چل وښودو، ویل تاسو ورشئ ورته ووایئ چې د یعقوب علیه السلام ابایي رهایشي بنیادي ځګینې شام کې اوسېدو. نو بیا دا بن اسرائیل د مصر ته څنګه منتقل شو، او په مصر کې بیا د فرعون سره د دې مقابلې څنګه راغلی، او موسی علیه السلام په دې کې څنګه په مصر کې انقلاب راولي، فرعون دغه د لاسه نه غرقېږي، دا څنګه منتقل شو د شام نه مصر ته رالو. ویل دا تپوس دې وکړي چې د هغې په جواب کې دا صورت نازل شو. او ځینې علماو رایې دا ده، بلکې دا ځینې روایات او احادیثو نه هم ثابت چې صحابه کرام رالو نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې موږ ته یو داسې واقعه بیانه کړه چې بیخي یقیني ثابته واقعه یې او ډېر عبرتونه او سبقونه پکې موجود دي، داسې واقعه راته بیان کړه چې موږ یې زده کړو. نو وایي د هغې نه بعد سورت یوسف نازل شو. ممکنه ده چې دا دواړه واقعات پکې راغلي، هم یهودیانو د مکې مشرکانو دغه کار کړی، یهودیانو ته ورغلي او یهودیانو ته دغه چل خولی، او هم د دې سره سره صحابه کرام خپل شوق مې چې موږ ته یو واقعه کې نازله شي، نو ښه وي چې تفصیلي واقعه یې د اول نه اخره پورې په هغې کې عبرتونه موجود دي، سبقونه پکې موجود دي تفصیلي. نو د دواړه واقعات د دواړه اقوالو منځ کې تضاد نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې، دا مقطعات دي او د دې بحث مخکې من کړی دی. تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونه د کتاب ښکاره دي. د سورت یوسف دا آیاتونه د یو ښکاره کتاب آیاتونه دي چې هغه قرآن دی. انا انزلناه، یقینا موږ نازل کړی دا قرآن، قرآن عربیا، د قرآن په عربۍ ژبه کې، لعلکم تعقلون، دې دپاره تاسې عقلمند شئ. د دې مخاطبین قریش دي، عرب خلک دي چې په عربۍ کې موږ قرآن نازل کړ چې قریشو تاسو به پوه شي، عربو تاسو به پوه شي، ستاسو په ژبه کې دی. ځکه دې نه مخکې تورات موجود و، انجیل موجود و، لیکن هغه په عبرانۍ سوریانۍ کې تاسو پرې نه پوهېدلی، اوس تاسو په ژبه کې کتاب راغی. نحن نقص علیک، موږ بیانوو تا ته ای پیغمبره، احسن القصص، بهترین د قصونه، بما اوحینا الیک، په سبب د هغې چې موږ یې وحی کړله تا ته ای پیغمبره، هذا القرآن، د دې قرآن، د دې قرآن د وحی په ذریعه باندې تا ته موږ بهترینه واقعه بیانوو. دې واقعې ته یوسف علیه السلام دې واقعې ته یې بهترینه واقعه وویلی شو، احسن القصص. تفسیر روح المعانی وایي په دې کې اشاره د دې مضمون ته چې سورت یوسف کې چې کوم مضمونونه ثابتېږي چې مخکې موږ هغه به عنواناتو سره د هغې ذکر وکړو چې د عبادت لایق صرف الله دی، علم غیب صرف الله تعالی لري، بل څوک یې نه لري، متصرف د کائناتو صرف الله تعالی دی. دا مضمون د پاخه مضمونونه د توحید عقیده ده، دا د ایمان بنیادی اصول دي، او دغه اصول په دې سورت یوسف کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. نو په دې وجه باندې احسن القصص شو. دا رای د تفسیر روح المعانی ده. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله وایي دې ته احسن القصص په دې وجه باندې وایي چې په دې کې دنه په دې واقع کې دنه ډیر زیات احکام، عبرتونه، سبقونه موجود دي چې زه به واقع باندې موږ بحث وکړو. دا اصلي واقعیا نه ده چې بس واقعیا د اول نه اخر پورې رااله او ختم شوه، نه بلکې په دې واقع کې دنه ډیر زیات احکام، شرعي احکام ته معلومیږي، ډیر زیات عبرتونه پکې موجود دي. نو د هغه احکام او د عبرتونو په لحاظ چې راواخلي د احسن القصص شو، بهترینه واقعه شو. وان كنت من قبله، اگر چې وی یقینا وی ته
من قبله ردینا مخکې لمن الغافلین نه خبرونه دا واقع ته مخکې معلومه نه وه چې وحی ته نه وشوي ته نه معلومه اوس دا د وحی وشوه نو تا ته معلومه شوه اذ قال یوسف فهغه وخت چې ویل یوسف علیه السلام لابي خپل پلار ته دې ته احوال د واقع ویل کېږي دا تقریبا 11 رکوع پورې دا 15 احوال د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ذکر کېږي فاذ قال سره او په دې 15 احوالو کې همدغه مضمون ثابتېږي چې په غیب باندې صرف الله پوهېږي متصرف د کائنات صرف الله تعالی دی دا بس سوال لږګینو کې د 11 رکوع پورې دا مضمون په ترتیب سره روان دی نو اولنې احوال اولنې حال دغه احوالو نه دادي چې په هغه واقع جوړ یوسف علی السلام لابي خپل پلار ته یا ابتی پلارا انی رأیت 11 کوكبا یقینا ما ورد اليول استوري والشمس والنور والقمر وسبغمي رأيتهم ما ورد دوی لی خپل ځان ته ساجدين په سجده باندې یوسف علی السلام په ماشومواله کې وړکواله کې یو خوب ولید او خوب دا ورید چې یو لستوري دی یو نور دی بل سپنګمای دا او د ټولو ماته سجده وکړه د مکه ما د ماته را پسې دي ماته سجده وکړه زما طرف ته سجده وکړه وی لدی بس حکمت ست تعبیر وي یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام پلار په تعبیر باندې پوښ چې ردی یوسف علی السلام نه الله تعالی ډیر لوی کار اخلي آینده وختونو کې بریده الله تعالی د مذهب او د اسلام او د انسانیت لوی ذمہواری د پسر باندې دی او د مسلمانانو مرکزی او لوی قائد جوړیږي نو یعقوب علی السلام ورته ویل قال نو ویل یعقوب علی السلام یا بني ازویا لا تقصص رؤياك تم بیانوا خوب خپل علی اخوتک خپل رونو ته ویل دا خوب چې خپل رونو ته بیان نکي ولی فیکیدو لك بیا به تدبیر جوړ کې ستاده لپاره کایدن تدبیر جوړول سره ستاده خرابول کې د دې تعبیر راغی خبر چې یوسف علی السلام نه غټ کس جوړیږي نو ستارونه چې کم دي هغه میرانی دي هغه رونه به دی وای چې یاره دا خو زمنګ د بل مرزوي دی او د دته چې کله اعزاز ملاویږي مشري ملاویږي نو دا خو زمنګ هغه حیثیت په دې کې کمزوري کیږي شیطانی وسوسه به تراشي نو ستاده خرابول او کمزوري کول لپاره به سازشونه شروع کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هم دغه شان د امت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل استعینوا بکتمان النعمت فإن كل ذي نعمت محسود ولتاسي هر یو چې کوم دی خپل نعمتونه پټ ساتي خپل ځان سره په خپل امرسته وګړي د نعمتونو پټول سره خپل نعمتونه خلکو ته بیانوي صفا صفا ما زکه فإن كل ذي نعمت محسود هر نعمت خاوند سره کینه کیږي خلکو سره کینه کوي او د کینی انجام دا چې دشمنان را پر سره شي سازشونه شروع شي او ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شي یعقوب علی السلام هم دغه مضمون یوسف علی السلام ته بل انداز باندې وایو چې لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا تم بیان مخو خپل رونو ته فيكيدوا لك بیا په تدبیرونه جوړ استخلاف کیدن په تدبیر جوړول سره ستاد خرابولو کمزوري کولو سازشونه منصبې بچوړي ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پاره د انسان عدو دشمن دی مبین خکارا دې ځکه کې اشاره دی خبره ته شوله چې دغه کینی بغضونه او وسوسې د شیطان طرف نه راولاړيږي چې خلکو په ذهنونو کې اچ چې دا انسان دسي خراب کړه دسي بدنام کړه او دغه منظر او دغه مقام بتا ته پاتې شي دغه مال دولت بتا ته پاتې شي نو دا مسوي د کم طرف ناراضي در شیطان طرف ناراضي نو چې شیطان دا کار جاری ساتي نو تاسو خپل نعمتونه پټ ساتي هغه چاته بیانوي ما